الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ټول لمخ کې د کاټلنګ پریس کلب ملګرو شکریا ادا کوو چې نن موږ د کاټلنګ په اهمو مسلو باندې موږ دلته راغونډ شوي یو. دغه شان د جماعت اسلامي چې کوم دلته مشران ناست دي د هغوی هم شکریا ادا کوو چې هغوی هم راله ټایم یې راکړو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې ملک کې جماعت اسلامي یو ملګیر تحریک شروع کړی دی چې هغه د حق دو عوام په نوم باندې دی. نو دغې تحریک په کړۍ کې الحمدلله په هر ضلع کې په هر تحصیل کې او په هر کلي کې دغه شان د حق دو عوام تحریک چې کوم دی نو د دې آغاز شوی دی. نو موږ نن په کاټلنګ کې هم چې دا تحریک د نن نه 3 کاله مخکې هم جماعت اسلامي کاټلنګ سٹارټ کړی و. حق دو کاټلنګ کو دا تحریک سر دوباره د هغې موږ آغاز کوو او د کاټلنګ چې دلته دا څومره مسایل دي پای به وروسته یو ملګری ښه تفصیلي خبرې وکړي. خو زه دا خبره کوم چې زموږ دا تحصیلي کاټلنګ دا د 4-5 لک آبادۍ کاټلنګ دی او دا په مردان کې د دې یو اهم حیثیت دی. خو د بدقسمتۍ نه دا د ډیرو مسایلو سره مخ دی چې پای کې د کاټلنګ دا روډ څومره ټایم وشو دا روډ دا جوړ نه شو. د بجلۍ مسلې دلته دي. دلته چې کوم دی د اریګیشن بازي اریګیشن سکیم جوړ دی تر اوسه پورې هغې چې کوم دی د هغې اوبه پوره نه شوې. دغه شان دلته اسپتال چې کوم دی اگر چې دا تحصیل لیول اسپتال دی خو هغه که موږ وګورو نو هر مریض چې کوم دی نو دا ریفر کیږي کاټلنګ ته. زموږ دلته چې کوم سکولونه دي هایر سیکنډري سکولز دي که زموږ کالجز دي نو هغې چې کوم دی پای کې د سټاف کمی دی. دغه شان دی کاټلنګ د خلکو سره دا واده شوي وو چې دلته موږ انټرچینج جوړو. تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغه انټرچینج جوړ نه شو. دلته د روډونو چې کومه د کوڅې دي د هغې صورتحال د خلکو ته مخ دی. دغه شان د بجلۍ چې کومه دلته مسله ده په ګنټو باندې غیر اعلانیه غیر ضروري لوډ شیډینګ چې کوم دی نو دلته دی. د دې ټولو مسایلو اجاګر کولو دپاره او د دې مسایلو د حل دپاره جماعت اسلامي کاټلنګ یو تحریک آغاز کړی دی او انشاءالله موږ به بھرپور مزاحمت به په هر سټیج باندې په هر ډګر باندې به موږ مزاحمت هم کوو او موږ د عوامو نه دا اپیل کوو چې تاسو به زموږ سره په دې تحریک کې شامل یې او که دلته د حکومتي کم کسان دي د افسوس خبره ده دلته د پی ټي آی د 12 سال نه د هغې حکومت دی خو د هغې څه کارکردګي ده. دا روډ تاسو وګورئ دا خبر د 100 کالو راسې د روډ دا حل دی. روزانه په دې باندې اکسیډنټ کېږي. انشاءالله دا تحریک به موږ په مخ کې بوځو. موږ به مظاهرې هم کوو موږ به احتجاج هم کوو موږ به قانوني لاره هم اختیاروو. او څنګه چې حافظ نعیم الرحمن صاحب یو تحریک شروع کړی دی د بجلۍ حوالې سره د آی پی پیز د ظلم خلاف چې کوم تحریک دی چې سالانه دا خبره 2-3 هزاره روپۍ چې دی دا آی پی پیز دا پیسې په ایجوکیشن او هیلث باندې لګېدل پکارو. دا پیسې د چند خاندانونو د چند افرادو جب ته ځي. د دې دا تحریک به زموږ دغه شانته کې رواني او انشاءالله د دې عوامو حق د کاټلنګ د عوامو حق انشاءالله دا به موږ دوی ته راوړو. ډېره مننه.